مخکې تاسو ویلي فرایض جمع د فریضتون دا د فرض نه تقدیر ته ویل کېږي هغه حصې چې کوم مقرر دي په کتاب الله کې نو هغې ته ویل کېږي نو کتاب الفرائض کتاب دې په بیان د هغه حصې چې هغه مقدر دي نو کتاب الله کې مقرر دي د سړو لپاره کوم حصې مقرر دي د ښځو لپاره کوم حصې مقرر دي نو هغې ته فرائض ویل کېږي جمع د فریضتون ده په معنا د مفروض سره ده یعنی هغه مقدر حصو ته وایي وبه قال حدثنا يحيى وبكر بن ابي شيبه قال ابراهيم قال لا بد يحيى يحيى قال يحيى قال وقال اخر حدثنا ابن يحيى بن يحيى عن ابي وقال عن ابي زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزكى والمسلم بدي باندې اجماع ده چې کافر مسلمان نه میراث نشي ورکړي او پاتې شو مسلمان دا د کافر نه میراث ولې شي ته نشي ورکړي نو جمهور صحابه تابعین من بعدهم نو هغه دا وایي چې نه مسلمان د کافر نه میراث نه شوړي او کافر د مسلمان نه میراث نه شوړي یو جماعت علماء وایي چې نه مسلمان د کافر نه میراث وړي شي خو کافر د مسلمان نه میراث دا نه شوړي او دا د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله عنه سعید بن مسیب مصروف هغه دا مسلک او دا مذهب او د امام زهری ابراهیم بن نخعیم دا مسلک او مذهب خو ما هو المختار مذهب د جمهور دی چې اسلام مسلمان د کافر نه میراث نه شوړي کافر د مسلمان هغه ځان لپاره حدیث دلیل نسی پیغمبر اسلامي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه دا دلیل جمهور علما و چې دلته صریح صحیح حدیث راغلی دی او د الاسلام يعلو ولا يعلى عليه دین مراد د اسلام دی اسلام ته الله پاک په نور دینونو باندې فضیلت دا ورکړي په دې کې تعارض میراث ته نشته یا میراث لري یا بدل و چې دې کې تعارض میراث ته نشته نو دا جماعت علماء ټول په دې باندې ولې کړي چې کافر نه مسلمان میراث ولې شي خای چې د حدیث هغه طرف دې دانه او پاتې مرتد دا د مسلمان نه بالکل میراث اجماعا دا ولې شي او پاتې مسلمان دا میراث د مرتد نه دا نشي وړي د امام شافعي رحمه الله د جمهور علماو د دې دا مسلک او دا مذهب دی امام اوزاعي امام ابو حنیفه رحمه الله اسحاق څنګه هغه دا وایي چې د مرتد نه د دې وارثان مسلمانان دا میراث دا وړي دا د علي رضی الله عنه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا غیم دا مسلک او دا مذهب دی او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دې کسب کم پرېدت کې کړی دی ارتداد مسلمانانو لپاره او بعد وینا دا د ورثو د مسلمانانو لپاره دی بعد وینا چې ردت کې کم شی غټل دا د ټول مسلمانانو لپاره دی ټول تور کول کی او بعد وینا دا د ورثو مسلمان چې د دې څوک وارثان دي هغه ته ورکول کی کافران خپل مابین کې میراث ولې يهودي دي نصراني دي مجوسي دي لکه د خپل مابین یو بل پر میراث دا ولې امام مالک رحمه الله هغه د امام منع کړی دا او دیني شو له جمهور علما دا وایي دې په خپل مابین کې یو بل نه مرشي نو دې میراث راوړي او وبه قال حدثنا عبد الله محمد بن مذكر وقال حدثنا وعثمان بن طارق بن علي عن ابي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحق البهاء جريا وما بقي من الله على رجل ذكر دلته مراد د اولانه مراد اقرب مراد دا د ولي نه ماخوذ دي ولي خرط ویل کېږي نو فرائض دا ملک په اهل پورې فما بقیا د ذوی الفروض نه چې صفات شي فلأولى رجل الذکر دا قریب سړی ته ورکول کېږي او چې هغه د مړي ته قریب نږدې وي او چې مذکر وي نن وی دې سبب ورکول کېږي نو دې ته دا ورکول کېږي نو دلته اولا په معنا د قریب سره دی اولا په معنا د احق سره نه دی اولا په معنا د لایق سره نه دی ځکه موږ ته پته نه لګیږي چې څوک حقدار دی څوک لایق دی او چې دنو چا باندې دې میت نه څوک لایق او څوک حقدار دا توصیف د رجل په ذکر سره و دې کې تنبیه ده په دې باندې چې دا سبب د استحقاق او ذکورت او دا سبب د عصوبت هغه ذکورت دی ترجیح میراث کې دې ته ورکول کېږي نو دی وجه نه شرط د ذکر مثل حد الانثيين درول دا یو وجه ده ځکه چې تاوان راځي توبان راځي د اهل عیال خرچا د ملمنو خرچا دیت مثال راځي سړی سوالو کې هغه ته پیسې ورکړي
قرضونه دي غرامات دي تاوان طوفان دي الا بلا بغردان نشانه دي سړی دی نو دیو جنا هغه هو داغه تن اخلاص خله د دین اخلاص نه ځکه شریعت عصبتو او حقداری چې دا نو دا مذکر ته چې نو دا ورکړي او دا حدیث دا د عصبات او تولید کې د سړي باندې اجماع ده چې کوم شی ذوی فروض چې قران کریم کې دولس شي ذکر دي ذوی فروض چې هغه کې سرور سړي دي اته زنانه دي د دینه چې میراث پاتې شي دا محاسبات ته میراوي او عصبات ته ورکول کېږي القرب فالاقرب چې کوم قریب نږدې نو هغه ته ورکا عصبه قریب بعید په وخت د وجود د عصبه قریب میراث نشي ورکړي دو عصبه دي قریبم دی بعیدم دی نو عصبه قریب په میراث پوری او بعید بدا محروم مثلا یو سړی دی پښ د خاطر لور پرې خلا ورور پرې خلا پرې خلا و شریعت الته چې لور ته چې نیم ورکا نیم دې تا ورکا و دا نیم څه ټول لور ته باقي څه پاتې ورور ته ورکا ترته چې ورته چې مو ورکا د کتره عصبه ده خو عصبه بعید ده دا ورور عصبه ده خو عصبه قریب ده نو عصبه قریب چې موجود دي نو بعید دا څه وړي نشي مزه عصبه درې قسمه عصبه دي یو عصبه بنفسه دي یو عصبه بغیره دي او دریم قسم عصبه مع غیره دي عصبه بنفسه ولکه زوی دا عصبه ده نو زوی د زوی دا عصبه ده ورور عصبه ده او وراره چې نو د عصبه ده تر وی عصبه ده نو د فلار چې نو تر او نصر او د دې زمن دا ټول عصبه کې داخل نو دې ته به حصہ دا ملاويږي دا عصبه په نفسه دي او کله کله د فلار او نصر دا عصبه کوي لدې کا فرضن چې نو ملاويږي او کله عصبتوب او فردیت په درې طریقو باندې دې میراث ملاويږي یوازې فرضن ګرځېدلی شي یوازې عصبم د خپل نه ګرځي او په طریقې د فردیت او عصبتوب سره هم د میراث دا ملاوي مثلا یو سړی هغه مرش دا غي د پر زوی دی او یا زوی سړی مړ دی زوی لري او یا زوی لري اوس پلار ته چې ملاويږي سوتس ملاويږي په طریقې د فردیت باندې نو فردیت باندې سوتس ملاويږي نو چې سوتس ملاويږي نو زوی او پلار دی نو پلار په سر فردیت چې جنو دا ملاوي اوس کچې ته دا سی وی چې سړی مشو زوی نه لري زوی دا نه لري نو و دا میراث پلار سره تیږي نو دی وخت پلار عصبه ده دا ټول مال چې نو پلار دا ملاوي یا سړی مشو دا وی لور دا یا د لور چې جنو هغه دې متیدا او یا ټول ورغان دي یا اوس دلته چې جنو دا باقي دته بنات چې دي ورغان دي هغه ته خپل فرق هغه ورته په طریقې د فردیت سره اوس دا باقی چې کم پاتې شو دا پلار تور په سودس په طریقې د فردیت باندې اوس کله د سودس نه سپال پاتې کیږي بیا پلار تور په طریقې د تعصیب باندې هم عصبه شو او هم فرق شو او بل عصبه به غیره دي چې دا عصبه ګرځيږي به غیره هغه بنات او بنین دي همدارنګه بنات الاخت نو دا عصبه ګرځيږي اوس بنات او عصبه ګرځيږي په بنینو باندې یا مثال بنات الاخت دا چې جنو عصبه ګرځيږي په چا باندې او دې ته وخته د تحقیق دا ملایي مثلا یو سړی لوري پرې خپل او د زوی لوري پرې خپل مڅې باقي پات شي خوري پرې خپل چې د عیانی دا او یا د یوازې د پلا سره نو نیم مال چې د بنت اور ځکه هغه یوازې یو دا نیم مال چې د دا ورته او بنت الابن چې راغلی هغه ته مثال ته ولګیږي مال چې تقسیمینو لور راغلی دا نو لور ته چې دنو هغه نیم ملاوي او بل مصیر راغلی دا او قربان له ابوین راغلی یا خور لابن چې دنو راغلی بنت نسب ورکا او بنت الابن ته دې ته سدس ورکا شپږم ایته دې ته ملاوي او باقي خور ته دا ملاوي وس دلته د دې هغه چې کوم دی د بنات دا د بنینو د وجنه د عصبه دا ګرځي او مسی دا د مسی د وجنه چې د عصبه دا ګرځي خويندې د ورونو د وجنه عصبه دا ګرځي نو دې ته ویل کېږي عصبه به غري بنات نو دا عصبه ګرځي په بنینو باندې
همدارنګه بنات الابن دا عصبه ګرځيږي په چا باندې په بني الابن باندې په مسی باندې اخوات خويندې دا عصبه ګرځيږي په چا باندې په ورونو باندې دا عصبه ګرځيږي دې ته ویل کېږي عصبه بغیره او بل عصبه مع غیره عصبه مع غیره دا عصبه ګرځيږي چې بل چا سره شي دا یوازې لري چې یو څه نه ملایي لکه خويندې نو هغه پاتې شو سړی مو شو خويندې پاتې نو او لورګان سره لورګان پاتې شو یو خويندې پاتې او دا خويندې یا د عیانی دي او یا دا خويندې یوازې د پلار سره نبی او مور طرف نه دانی یا بنات الابن پاتې مسی چې جنو دا پاتې د دې سړی چې جنو مړ نو خويندې پاتې دي یا سړی مړ شو نو دلته خور لابوین یا لابن دا پاتې و چې خور پاتې ده او لور پاتې ده نو یو لور د ناغې ته نصف دا و اوس باقي خور ته ملاوي خدا خور ته چې یو حصہ ملاويږي دا په عصبتو باندې ځکه دا عصبت ځکه دا خور د دې لور د وجه نه دا عصبت دې ته تعصیب دا ملاوي یا یو سړی د مور شو هغه لور پرې پړلا او بل مسی پرې پړلا خور پرې پړلې ابوین یا خور له ابینه چې جنو دا پرې پړلا نو بین د پاره نه سمې اوس بین د دې د پاره ستو او باقي خور ته ملاوي یا یو سړی د مثال هغه مور شو ډول ورګانی پرې او مته پرېږدي اورګان ابوین پرېږدي یا ل اپیل پرېږدي اوس بنتانو د پاره سلطان دي هغه واخد باقي خور ته ملوي او مسجد لپاره هیڅ شي نشته ځکه چې د کوم فرض د دې بناتو هغه نه څه پاتې نه چې سلطان دي داغه دي ته ورکړي نو لہذا دلتا عصبا بنفسه بغیره او مع غیره نو دا مع غیره چې دا معنا چې دا عصبه ګرځيږي خو سره د بل چانه لکه خوات ابوین راوخلا یا ل ابن راوخلا سره د بناتونه نه دا خويندې د لورګانو سره چراله نو د دې بل چا سره عصبه وګرځي ځکه کدا د اورګانو سره لورګان نیوي نو دې عصبه نه ګرځيږي او کدا اورګان د لورګانو سره نه نو دې عصبه نه دا ګرځي او کدل ته عصبه نه ذکر شي او مراد د عصبه نه عصبه بنفسه دا مراد ذکر عصبه بنفسه ته ویل کی چې دا هر هغه مذکر چې دا بنفسه په خپل قرابت باندې د مړي ته دا نږدې او د دې مېت او د دې په مابین کې چې کوم قرابت دی واسطه را دې کې اونتا هغه د سره ویني خزه په کې د سره راځي نه دې په نظر او کچېتا دغه عصبه یوازې د بالفروض نوي څومره مال چې د مړي باقي پاتې ټول دی اخلي او که عصبه وي او ذوی الفروض وي نو اوس وګوره کدا مال ذوی الفروض واغت مستعرق سر په سر باندې ورسل عصبوت هیڅ ملاوي او کدا مال ذوی الفروض واغت سامان ته نه باقي پاتې شو هغه نه بعد عصبات ته ملاوي بیا عصبات ته وګوره چې کوم نزي نو مغه تا ور نزي مثال زوی دی عصبات اول زوی دی ټول نه نزي سړی تا هغه زوی نه نو دې ته میراث ورکولې کدا نیوی نو به مسئله بیا مسئله کدا نیوی نو بیا ورپسې پلار دی ورپسې نکړي او نکړي او هغه صورت کې چې ورور ونه لري نو بیا نکړي او بیا ورور دی چې ته نکونه لري بیا عصبات پلار نه بعد نکړي خو ورور ونه لري بیا ورور دی که نکونه لري او که نکو او ورور دواړه پکې موجود دي په دې کې اختلاف سوګي بیا با عصبه ورور دی او سوګي چې دین عصبه دان هغه نو ورستا نو بیا تا چې دنو وريرونه دي به د دې سمندي امداد ته پاتې ځه بیا ترونه دي بیا د ترونو سمندي امداد ته پاتې ځه بیا د پلار ترونه دي بیا د هغه چې دنو سمندي امداد ته پاتې ځه بیا د نکترونه دي بیا د هغه سمندي امداد ته پاتې ځه او کچې ته دا سوي یو سړی مړ ته قریب نږدې دی هغه په چا باندې په ابوینو باندې دی نو هغه سړی چې به ابن دی دا به مخکې کې مثلا تا ورور دی من ابوین دی دا به مخکې کې په چا باندې په اخ من ابن باندې دا به مخکې کې ابن الاخ دی من ابوین دا به مخکې کې په ابن الاخ من ابن باندې عم دی من ابوین دا به مخکې کې په هغه عم باندې چې هغه له ابن وي ځکه دلته قوت د چاره د قرابت قوت د قرابت دی نو په قوت د قرابت باندې نو دا مخکې کولی شي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ولأولا رجل ذکرین نو بیا باقی پاتې شي د ذویل فروضنا دا میراث رسیږي هغه قریب سړی ته چې کوم مذکر وي ځکه عصبه دا د ذکور حصہ ده عصبتو کې نو په دې کې چې جنو زنانه او حصہ دا نشته ګوره او قال حدثنا ما يقول بالإسلام يرائي وقال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا روح مقاسم عبد الله بن طاووس عن أبي عن رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول فراشد عليهما ترك الإسرائيل فيولا رجل كريم وإيمان حدثنا إسلام بن إبراهيم ومحمد بن رافع وقال وعيد ولا كل إسلام قال إسلام حدثنا وقال قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن طاووس عن أبي عن الجبال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الفواحش على كتاب الله كما ترك الإسرائيل فيولا رجل كريم وإيمان حدثني محمد بن رافع أبو هريرة قال الحمداني قال حدثنا زيد بن عمر بن أيوب عن الكفار زيادة بن أبي وائل وعيد وهيب وهيب وشيخ روح القاضي وبه قال حدثنا محمد بن بكير عن عبد قال حدثنا سفيان بن محمد بن بكير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعودان ماشيان نو دي بیمار پوستی کو دي فضیلت اشاره کړه بیاغه ته تل پیاده به ستره ده که اجر ثواب دا ملاوي نو دی راو وایا دینه مالوی تبرک بیا صالحین دا مالوی د دې قران د دې اسکار فضیلت چې نو دا ملاوي او بل اثار د برکت د پیغمبر علیه السلام دا خارجي چې وګوره پیغمبر علیه السلام چې نو په واټو سره پیدا او دې حدیث باندې دې دلیل نیولې چې په مستعمله دا د تاسو په بوره د فاطمه امام یوسف رحمه الله هغه چې جن دان جس نو دغه پیغمبر اسلام او د سپکو مغو به باندې دعوا کوي صلی الله علیه وسلم ایمان پر او دامي ته حتا درکای دی او دې تاسو ته ولې الله دې کړه چې قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن مسلم قال يا عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم وهو في بني سلمة يمشي عن ودجاجها أخذ بدها بما يتوازى ثم شعريه فقلت كيف أمرني يا رسول الله دینه معلومی کې چې مریض سره هغه وصیت دا کولی شي نو دې حدیث نه دا معلومی چې اجتهاد په احکامو کې پیغمبر اسلام د بارم ځای دی او جمهور علما وی دا جایز سوچ و جایز دا حدیث مستدل نیولې وګوره پیغمبر اسلام نے تاسو کو نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب دا ورکړ نو دې او جمهور علما وی دا حدیث دی باندې استدلال وکړي چې ځکه چې وخت پیغمبر اسلام ته اجتهاد کې حاضر نو دی وجنه جواب هغه ورنه نبی رسول الله سمو کې شي وحی دی او کله چې وحی رااله نو هغه بعد جواب ورکړي نه بعد چې کله وحی رااله پیغمبر اسلام ته جواب وايي انا ذات يقول الله تعالى من ذكر الصحابه الثاني وقال حدثنا ابو بكر بن عمر وقال حدثنا ابو بكر يعني كذلك قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن مسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ما شيء قولنا من الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجهي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال في ذلك قال يقال حتى درجات الدنيا وفي قال حدثني محمد بن عبد قال حدثنا قال حدثنا قال اخبرني محمد بن مسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث لا اقول صلاه فتوتر عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان لا يسمي كلا فنزل الايه محمد بن مسلم يتقون قول له في كلام قال هكذا وبما حدثنا الى بن ابراهيم قال اخبرنا حسن بن سليم وأخبر قال على بني قال وحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وأخبر بني كل مكتوب على الإسناد في هذه جواب الجليل فنزلت إلى يوم حديث النبي ولا نبي منزلت قبل وليس في رواية أحد من قول ثم تلك المنزلين وبما حدثنا محمد بن بكر المقتل وهو محمد بن متناول الجليل المثنى قال حدثنا يا ابن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا مناصر عن سالم بن ابي جابر قال الذي وكان قال قال رضي الله عنه قال يا رسول الله قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر على قبره ثم قال اني لا ارى الله شيئا عنه ما عندي من الثلاث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما يقول في ثلاثه وما أفضل به شيء ما أفضل به كما تقال الإنسان نو ما عمر دلانو څومره تقواله د کلاله متعلق پیغمبر اسلام سره کړي ما بل شي کې سرواله د نبی اسلام سره نه کړي تر دې پورې چې پیغمبر اسلام په سینه کې ګوتو سره وانه
او ما ته اے عمر لا تکفی کا دا څنګه کار کیږي آیات سیف التي اغت په اخر صورت انسان کې دا تا کافی نه دي آیات سیف چې په اخر صورت انسان کې دي نو بیا حضرت عمر بن نور اني ان اعش اقضي فيها بقضيه يقضي بها من يقرأ القران ومن لا يقرأ القران نو دا کلام د عمر بن نور کلام د پیغمبر علیه السلام نه نو معنا دا په دې وخت کې تا حکم ما ته ډیر ظاهر ښکار حکم دانو د دې وجنه تر دې پوري د قضا جو دی نو پیغمبر علیه السلام چې کوم فیصله کړی نو ما بدا فیصله واضح ښکار خلکو ته بیان کړو چې چا قرآن کریم لوستل کنو لوستل نو هر چا ته دا خبره ښکارا او دا خبره نو دا به واضح نو خای چې پیغمبر علیه السلام دا ویل چې دلته کچې ته زه خبره ښکارا کوم خبره واضحه کوم نو بیبا خلق زما په دې خبرو باندې اکتفا وکړي او هغه نه ورسته خلق استنباط د مسائل نه کوي مسائل با د روبات نه پامدی باندې به اکتفا وکړي او سره دې نه چې قران کریم حکم شریعت حکم دار چې تاسو به استنباط کوي لکه څنګه شریعت نصوص دا لازم دي دا واجب دي دا استنباط د مسائل په تاسو کوي او په دې لږو مسلو باندې بتاته اکتفا نه کوي نو پیغمبر علیه السلام هغه وایي که زه د دې وضاحت کوم نو خپل په دې باندې اکتفا وکړي استنباط وکړي ډېر احکام داسې دي چې هغه به د خلکو نه نو هغه پاتې شي نو لږ احکام باندې راپرېږده چې خلک استنباط وکړي مسایل نو دا راوباسي نو ځکه حضرت عمر بن نور ما ډېره سختي کوله دې لپاره چې دا خبره واضحه شي او پیغمبر علیه السلام نو هغه چې نو ما ته ویل چې آیات سیف چې کوم نازل شوی په اخر د سورته نساء کې دا ته کافی نه دی نو معنا دا چې دا آیات دی او په دې کې د میراث ذکر راغلی دی کلاله ذکر دا په کې راغلی دی ماګه نه پاتې سره خلک استنباط احکام او باقي احکام دا څنګه راوړل وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي قال قال جاء وقال حدثنا رجل من مكه مسلمان ويسوع ابراهيم ان لا تستوى عن صوتا الى ما اصلا اصلا يا نحو وما حدثنا لمن قال حدثنا بما لي فقال في ابي بكر قال الانسان قال رضي الله تعالى عنه قال ان وفي قال حدثنا محمد بن مسلم والبزار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا لوط عن الاسلام قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه انزلت آية الكلام وأنزل سورة انزلت على قال حدثنا سأقول إبراهيم بن حسن قال أخبرنا أنت وابن قال حدثنا بالذي عن قال لي لا قال البراء رضي الله تعالى عنه أنها سورة انزلت سورة الطور وأنها رواية انزلت آية الكلام قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عمر وغير سليمان عن نبي عن رضي الله تعالى عنه قال سورة انزلت قال حدثنا مولان قال حدثنا وعبد بن قال حدثنا مالك بن ابراهيم على ذكر البان رضي الله تعالى عنه قال ابو عائشة انزلت وفي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا قال المولي قال المستشهدين قال حدثني محمد بن يحيى قال عبد الله بن وليد قال اخبرني سؤال جابر بن عبد الله فلا تبيع بها في ولد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال من كان يسلم ويسأل ويسأل كلمه في صلاة وقائم بكتابه وكان الله قال قال عليه وإلى قال صلى الله عليه وسلم كذا حالت كذا في پیغمبر علیه السلام نبی بسختی کوله نو دې لپاره خلق نبی اسلام ته دوله په دې باندې چې سړی په خپل ځل کې فرضونه د اخلاص نو دا سړی بری وي نو دا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ته مونږ په باندې خپل مونږ دانه کول بل ورځ نبی صلی الله علیه صاحبکم په دې خپل مګری باندې مونږ داو ځکه نبی صلی الله علیه والے کوله ځکه مونږ جنازې پر دې کې پیری نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته مونږ یو په خپل دانه کول هغه نو ورستا نبی پیغمبر علیه السلام چې کله حالات شو پیغمبر اسلام د مصالح او د مسلمانانو نه یا خالص خپل مال او یا دا چې نبی رسول الله سلام مدا ورکول چا باندې فرض هغه به ادا کړي هغه نه بعد نبی رسول الله کول یا دا قضا نبی رسول الله باندې واجب و یا دا تبرع احسان پیغمبر رسول الله سلام نو دا کول او اوس یو سړی منشي هغه باندې فرض نو په دې کې اختلاف دی چې آیا بیت المال د دې فرض پوره کولای شي کنه شي او سوې بیت المال دی ور او سوې دا تبرع احسان د بیت المال ورته دې سره تني بیت المال باندې واجب هغه دا نه دی نو پیغمبر رسول الله خپل ته ویل چې ګوره
په دنیا کې تاسو مصلحت غواړم او د مرګ نه وروسته مصلحت غواړم کمال دې پاتې شي نو هغه ورته وکړه او کدا باندې سری او کدا باندې سوي نو هغه قرض زه ادا کوم یا د خپل مال نه یا د بیت مال أذكر قال أنا بالمؤمن من المنصوب يواني إلى المقابل الله من على السرد والورسل والقال حدثني عبد الله بن إبراهيم ابن قال حدثني أبي عبد الله قال حدثني عمر قال حدثني ويوم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جابر قال حدثنا الزبير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل كل ما ذكر يا بني الله قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا جابر قال حدثني وقال عن ابن عجل عن النبي محمد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين في محمد بيده من على الأرض للمؤمنين إلا وانا أولاد به قالوا كما ترك لنا أولياء دي اولاد ته چې کوم ضیاع ویل کېږي د دې محتاج دا ځای کې دم کې دي ضیاع د کوټ ویل کېږي نو چې کوم شی هغه د ځای کېدلو ته یې کړی چې هغه د دې خریوي نو دې ته ضیاع دا ویل کېږي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن حماد بن ربيع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولاد المؤمنين في كتاب الله عز وجل عليكم ما ترك بين أوضاع فادعوني وأنا ولي وارث ما تركتم قال فليس بما لنا فرقوا من كان وفيما لا حدثنا غير الله سبحانه قال حدثنا سبحانه دينا ومن يابا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك کل شکل پیسې دی ویل کېږي لکه د اهل عیال بچي نو دام د سړي د پاره چې نه هغه پیسې فإنه قال حدثني أبو بكر بن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وعن يعني كما قال حدثنا أبو بكر بن أبي بيان من حديث عمر كما تركنا والليل كتاب النبات باب كراهة الاشتراك الإنسان ما قصد قليل ما تصدق عليه وفي قال حدثنا أبو بكر دا ګوره دا کتابونه وځي دي ترجمه دې کتاب راځي بس یو دا پاڼه والا کتابونه چې بل پاڼه والا بل کتاب دا واه نه دي چې په غټ کې تیریږي نو په ایمان وګوري دا واه نه او په غټ کې تیریږي نو په زموږ یو لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين له رسول المعام خاتم الإيمان الكامل تمتعوا بالمشيئات والشأن والنصر إلى تبارك وتعالى يقول مطلوب وصال الله حفاظته الإسلام ودين الله حفاظته الله تركيه كمن دين أسيران المسلمان وعلى داخل الخاطب وأصحاب الله الله سبحانه وتعالى پریشانی مشکلات تجارت و مشکلات حل طالبان اللہ فضلنا عالمانین سے منظران اللہ رزق حلال سے مقبول تنظیم اللہ مقبول مقبول و مستانین اوسا اللہ علم رسول مرسل اللہ حفاظت اللہ تصدیل حفاظت طول اسلامی ملکون کے اللہ امن و امان راوی کافران ذری ملکی اتحادیان اللہ ذریل و رسال سب ملکون آزاد کی کافران تصرف اوسا چې کوم کافرانو په سر کې الله کافرانو ته الله دې څنګه راوړي اختلافات کې راوړي یاره مسلمانان دې کې شرونو د سایس او وسوسو نه بچ الله دې موږ ټول خاتمه په ایمان کامل وصلی الله علیه وسلم